رضی اللہ تعالی حوالہ کې وی پخلی منرازی او نقل کفر نه باشد وی دا سونه سکسی خبرې چې دي کنه د عائشه ته منسوب دي ښا نعوذ بالله دا سه کفریه خبرې په دې معاشره کې داسې زهر داسې پلیت عقیدو والا داسې خبيث ذهنونو والا داسې هغه وایرس والا ذهنونو والا وی دا سونه سکسی خبرې تاسو به چې سکسی څه ته وی دا سونه خبرې چې شهوت را پورته کوي سړی پر غلطو خبرو کې شوق تراولي دا وی ټول عائشه ته منسوب دي ښا نعوذ بالله ہزار بار لعنت ہوئے سے لوگوں پر نبی علیہ السلام فرمائی زما امتی با جنت داخلی گی سوا دا چانا چاہ انکارو کا صحابہ کرام تا پوچھ گئی ہے اللہ رسولہ انکار بسو کی جنت نا ذکا ہما پہ ملان کرو کسو خبر اصلاح کو لغوڑی راشد آخو عام درس تے عام خبر دا عام یو لیکچر دی اللہ اکبر کبیرہ اللہ زمون دارا غونډه د خپل دربار عالی کی قبول او منظور کی اولاد موږ ته اخلاص نصیب کی نبی اسلام فرمایل من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابى څوک زما تابعداری کوي کنه زما ارشادات منی نو دی به جنت ته داخل شي ومن عصانی او څوک چې نافرمانی کوي نو دا د جنت نه انکار کوي اصل خبره یاد ساتل دی چې داخله کل احادیث ته منی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی محترم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه احادیث طیبه داخله ځکه نه منی چې چونکه د نبی علیہ السلام په احادیثو کې هغه د انسانیت ټول ژوندۍ هغه ذکر شوی ده د نبی محترم صلی الله علیه وسلم غونډه ژوندۍ په احادیثو کې ذکر شوی ده نو دارنګي در شلمه صدې په آغاز کې په دې مسلمانانو باندې مغرب هغه سیاسي تسلط ډیر غټ شوی وو نو دارنګي ډیر مسلمانان د هغه مغربي افکارونو مرغوبه شوی وو او داغي د ذهن جوړ شو کوي چې سر سیدو کا اسلم جیراجپوري او د عبد الله چکړې وي کدارنګي دا نور خلکو پکې دا مشرکی پکيو نو دا د دې خیال داو چې موږ د مغرب والو په لار باندې نزو کنه نو موږ ترکی نشو کولای ها خداغي مهتا اسلامی ډېر احکامات رکاوټو نو غي دا رکاوټ بس څنګه ختميږي ای په اسلام کې د تحریف سلسله شروع کا او په هندستان کې سر سید مصر کې طه حسین او ترکی کې ضیا ګوګو دا دی لیډرانو نو دی کوشش دا شروع کو چې موږ د حدیث د مخ نه لرکو نو دې لپاره هغه تحریکونه شروع کو پروګرام شروع کو او نبی رسول الله فرمایي صحابي ته ویو یا بنیا اے بچڑیا مخکې ته خبرې خودلې وته بیاوی اے بچیا یا بنیا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معي فی الجنه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احادیثو کې هغه څنګه طریقې سره ژوندۍ ده او دا څنګه عجمی سازش کې دي شي دا محدثینو چې دا سونه احادیث را جمع کړي پدې کې داسې احادیث نه پدې کې کله کتاب الطهارت متعلق ابواب را جمع کړي کتاب الطهارت د طهارت متعلق خبره نو صفائی بسنګ کې د او 10 پر څنګه دي پوزه کې وبا چول څنګه دي د سر مت څنګه دا دارنګي او 10 په کوم خبرو باندې ماتيږي غسل بسنګ طریقې سره کې دارنګي کله باب التیمم ذکر کړي باب الصلاه في الثوب الذي يصيب اهله وكان كتاب الصلاه باب ما جاء في الصلاه د امام متعلق احکامات دارنګ د نوافل متعلق پناس توانی منځو دا خو صرف د موز هغه باب دی وګد باب تکبیر څنګه د جمعې د مانځ څنګه طریقہ دا غیر پر د صفای څنګه طریقہ دا غیر پر د مسلې څنګه طریقہ غیر پر د خطبه څنګه طریقہ د جمعې د منځو د خطبه څنګه طریقہ دارنګي د اختر د مست طریقہ د استسقا د مست طریقہ د صلات کسوف او خسوف طریقہ دا محدثین ذکر کړي دا جمعي سازش ته پاګلا کله ذکر کړي د نبی رسول الله عبادت د مازیګر د مز ذکر د نور منځونو ذکر نو کله ذکر کوي کتاب الزکات کله ذکر کوي کتاب الدعاء کله مز د استخاره کله د استغاثه نو کله پشاتو کې د زکات باب نو کله د زکات متعلق مسائل د سریدون کې سارو پای کې زکات
په فصل کې زکات د لوکتې خبرې یو سیز روښ د دې متعلق څه خبرې دا ټول ساده شو یاره دا دوره مهنت او خواري کله د حج متعلق تمام ابواب د حج قسمونه دارنګ بیا د روزي متعلق نو بیا د انسان د معاشرتي زندګي د طلاق او د نکاح بیا کتاب الاطعمه والاشربه د خوراک کاک متعلق ابواب دارنګ د جهاد متعلق ابواب دا ټول اغیرا جمع کوي د نکاح د طلاق او د جهاد متعلق د ضحایا د قربانه متعلق د خراج متعلق د جنازو متعلق د بیوعات متعلق د قضا متعلق د عتاق متعلق د لباس متعلق د ترجل متعلق د نبی اسلام د ملاهی مبارکی د حدود مبارکی د دیات مبارکی د سنت مبارکی د آداب متعلق د اصول متعلق کدا ټول ساده شو یار لکه انسان عقل خدا نه مانی خدای غریبانو دا احادیث کم دی کې لستلی دي احادیث کم دی کې خبر دی ذکر نبی رسول الله فرمایي من احب سنتی فقد احبنی چا ما سره محبت وکا چا زما سنت سره محبت وکا د ما سره محبت وکا ومن احبنی کان معي فی الجنه او چا ما سره محبت وکړي دی ما سره جنت کیو کله نبی رسول الله فرمایي علیکم بسنتی پتاسو لازم دا اتباع زما د سنتو و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین زما په سنتو باندې عمل کوي د خلفاء راشدین په سنتو عمل کوي نبی رسول الله فرمایي کته د خپل پیغمبر طریقې پر هودي گمراه بشه کله نبی رسول الله فرمایي السنت قاضیه علی القران دا حدیث خو د قران تفسیر دی دا رہی گن احادیث پدی باب کشتا گن احادیث پدی باب کشتا او بنیادی خبره دا خلق د نبی محترم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه نه منی او احادیث د نبی علیہ السلام دا حجت نه غنی حالانکه دا خبره په عقل او په نقل سره ثابت ده چې د نبی محترم صلی الله علیه وسلم احادیث دا حجت دی دا زمونږ استاد د پاره دلیل دی ځکه زمونږ دعوه ده چې د احادیث دا د قران تفسیر دی او ترسو پوری چې مونږ د احادیث سهار نه غستی په قران باندې عمل کې دي نشي قران کریم یو معجز کلام دی دا عقلی دلایل چې قران کریم یو معجز کلام دی د معجز کلام صفت ده دي چې د یو لفظ ډېر معنی ښه نو په هغه معنی کې به د یو معنی تعین کې وګور د صلات ډېر معنی دي د صلات معنی دوام ده د صلات معنی تحریک الصلوین هم دی د صلات غړي معنی دي جنازم ده نو ته به دینه یو معنی څنګه علي اقیم الصلاه دې کې موږ معنی څنګه اخلي نو د دې یوې معنی تعین دار چا کار دی پیغمبر کار دی دا قران خو دې معجز کتاب او د معجز د کتاب خاصیت داري چې د یو حرف د یو لفظ ډېر معنی نو په دې معنی کې د یوې معنی سلیکشن کول انتخاب کول تعین کول د پیغمبر کار دی په دې وجدار جیراج پوری او د چکړو او چودري پرويز کار نه دی ښه چې دیو په خپل عقل دغه معنی اخلي نه په خپل عقل سره دغه معنی تعین بنه کې دویم خبره الله پاک د خپل ذات او صفات په اعتبار سره دا ان لیمټ لا متناهی دی او د انسان د دماغ د انسان متناهی او محدود دی نو دا متناهی ذات هغه متناهی او لا متناهی چې کوم لا متناهی ذات دی داغه احکامات به موږ او تاسو څنګه حاصلو داغه د پاره د یو شخصیت د واسطي ضرورت دی چې داغه تعلق د متناهی سره می او د لا متناهی سره می او هغه د نبی رسول الله پاک ذات دی دا الله پاک ذات لا محدود لا متناهی دی موږ او تاسو متناهی یو نو د هغه لا متناهی ذات احکامات داغه سره تعلق هغه با مونږ او تاسو د متناهی خلک څنګه جوړو داغه د پاره د یو داسې ذات ضرورت دی چې داغه د هغه سره تعلق د دې سره تعلق هغه د نبی رسول الله ذات دی دویمه خبره په دنیا کې ډېر د میډیکل کتابونه چاپ شوي دي او هر انسان داغه مطالعه شروع کی نو هغه دا حق جوړیږي چې بیا علاج شروع کی یو کس دی د میډیکل کتابونه دي دا رنګي د طب کتابونه دي هغه شروع کا مطالعه شروع کا دا یو کس وکنه
حکیمو یا ډاکټرو هغه سره یو ورځ ګرځیدل اوس کمپاوډر غونته وسره نو هغه چې علاج تراغه په ګډه باندې دړو چې کټ سره خوا کې وکړو د نشپاتې پوستکی یا د شلتالانو پوستکی پراتو وډو کې مډو کې پراتو و ډاکټر ته یې ګور شلتالان دی خورلې کو او یا چې خورلې مې دي دا دم دې په دې وځاله کچ شلتالان دی خورلې ښا یا کچ له کار دی خورلې ذکر یې ځا شوی دا لکه دې کار ګډ وډ شوی دی کمپاوډر خود سره تجربه کولا پریکټیس وکاو هغه دا به جوړه لکه لاندې سیټ صحیح کې بیا وته لاغي یو سوره دې پس کمپاوډر لړو دچا هغه معاینه د پاره لړو پاغم دړ راغلو یې په سر باندې دړو چې حقیقت یو کته د منګي یا د کوزي ټیکری پراتو لکه تاجو ټیکری خوړلې ښه تا ټیکری خوړلې نو ارزه خو خبره خو ارسو قیاس خو باندې کې کنه نو پرویز مثال دغه چیز دی ښه چې دا جوړ زمانه پیغمبر غو خپل وضاحت کوما اعظم خپل کوج کو مړه تعالی دا صحت جوړې دو خدا انګريز یو لالچو دا انګريز یو ایجاد کړدا فتنه وا بلکې دا یو ماهر طبيب د پاره با دا سره پریکټیس پکاري نو د جسمانی علاج طریقې بس د کوي نو دا قران پاک دا خو د روحاني میډیکل کتاب دی روح علاج کوي نو دا به هر کس او ناقص مطالعه کوي او تفسیر به کوي نه دا به یو روحاني طبيب ضرورتي هغه د نبی عليه السلام ذاتو هغه تشریح کړل هغه د بخاری او مسلم دی دا موږ تاسو منو او الله فرمایي په قران کې ان علينا جمعه وقرانا فاذا قراناه فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانا نبی عليه السلام تعالی وی دې قران دا جمع کول زما کار دي تاسو پسینه کې تر دې د لستو پسې ځا د دې بیانول تاسو په خلی زمون کار دي او بیان څه ته ویو د بیان معنی دا داغي تفسیر او تشریح بیا بیان او تبیان کې نورم علمی پرشت تبیان کې زیات وضاحت د بیان نه یعنی د نبی علیہ السلام په خلی الله وی زبستا د خلی نه پدی وضاحت کوما نو دغه وضاحت احادیث نشو دا په قران سره ثابت نشو او دا رنګي او الله پاک د قران د حفاظت ذمہ داری په خپل واغستا او د نبی علیہ السلام د خلی نه بیانول دا د الله په خپل ذمہ واغستو نو د احادیث د حفاظت ذمہ داری الله واغستا ځکه بیان خو صرف د الفاظ ولستونم نه دی بلکې وضاحت او تشریحی کلمات داغي نوم دی نو کدا تشریحی کلمات حجت نشو نو بیا خو د غون د قران تفسیر دا بنا قابل اعتبار شي بل خبره ده چې دا نبی رسول الله والسلام دا معلم او حکمت او کتاب تعلیم الكتاب دا فرض باغ څنګه ادا کول لکه الله پاک ته فرمایي چې ته خلکو ته دې بیانو کې د حکمت او د دې شرح ورته وکي یو د قران طالبانی او د یو آیت باره کې تپوسو کی نو کغه ول صرف قران پیش کایو دا څه خو نه نبی اسلام تشریح ورته کولا نو پرویز وای چې هغه تشریح قابل قبول چې کوم ما کړی دا نو نبی اسلام تشریح دا قابل قبول نه ده چراغ پوری دا داغي یو بل هغه مشر تیر شوی دی هغه دا احادیث متعلق ډیر زیات بکواس کړی دی د دې پرویزیانو هغه اعتراضات دی په احادیث باندې هغه وی دا احادیث دا یو عجمی سازش دی او دا نبی علیہ السلام په دور کې دا نه دی مرتب شوی دا ځکه قابل قبول نه دی او دا چې په کوم راویانو سره رسیدلی دي نو دا راویان هم کمزوري دي حالانکه دا حدیث مبارکه قران کې مونږ ګڼ آیتونه پیش کو او اغي دلیل پیش کوي پرویز سیوا چې نبی علیہ السلام فرمای لا تكتبوا عني نبی علیہ السلام صحابه ته ویو تاسو زمانه احادیث ملي ګوره یو عجیب خبره ده مستر ویو چې نبی علیہ السلام فرمایلی لا تكتبوا عني تاسو زمانه احادیث ملي ودا تا قران پیش وکړه حدیث پیش کو او حدیث ته کنه نو ته حدیث معنی نه ماته څنګه پیش کې ګوره یو ځکه یو څه وی بل ځکه بل څه وی عقل کار نه کوي ښا دا د گمراه خلکو هغه شعار داسي عقل کار نه کوي یو ځکه یو څه خبره بل ځکه بل څه خبره ګډي وړي خبره نو دارنګي دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو نو دیم فرمایلیو نبی اسلام فرمایلیو حدثوا عني ولا حرج د پرویز بل غټه خبره
دې ذکر کوي د احادیث خو په درې مسدې کې محدثینو جمع کړي. د دې محدثینو د نبی رسول سلام په میاس کې دارنګي هغه ډیر زیات وسایط دي. نو دا محدثین روایت درایت دی خدا نسیزونه نقل کوي په واسطو سره مونږ تر رسیدلی په دې مونږ څنګه اعتماد کولی شو په دې خبر ځان پوکا. ابتداء نبی رسول سلام د کتابت حدیث نه منع کړي وا. نبی رسول سلام ویلو صحابه ته تاسو لیکل مکوي که چا لیکلی نو روانه کې دا ولي هغه وخت کې قران نزولم کېدو نبی رسول سلام تشریم کوله. نبی هغه وخت کې خلکو لا قران جدا خو نه پیژندو اسه نه چې د قران د حدیث خپل میس کې ګډونه اختلاف رانه شي چې قران تی جدای حدیث تی جدای چې تشریح تی جدای متن تی نه جدای. د دې لپاره چې بیا کله قران خلکو پکې فرق او پیژندو بیا نبی رسول الله سلام فرمایلی لیکي ښا. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ګوره د دې داوا یاد ساتي وی احادیث د پیغمبر په دور کې نه لیکلي شوی. زمونږ داوا ده د نبی رسول سلام احادیث په دور کې محفوظ. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي د بخاری شریف کې روایت دی وی ما تعالی ډول زیات حدیث یاد دي خو عبد الله ابن عمر بن عاص رضی الله عنه حدیث لیکل او ما نه لیکل. ابو هريره سے ویو چې ما ته ټولو کې زیات احادیث یاد دي خدا خبره ده چې عبد الله بن عمر بن عاص احادیث لیکل ما نه لیکل. انه کان یكتب ولا اكتب نا کتابت پاغه دور کرالو قران له دی دا کړه لیکل شروع شي د حدیثو. مستدرک د حاکم نه معلومیږي ابو هريره رضی الله تعالی سره د حدیث لیکل شوی ذخیره موجود و هغه دور کې. دارنګ مستدرک د حاکم د ابو هريره رضی الله عنه لیکل شوی حدیث وسرو او چې ابو هريره سے بو چې لیکم نه نو دا نه چې په خپل لیکلیو کله کله یو شاګرد لیکل نشي کولی په بل چا باندې لیکي غدان سره کیدی. طبقات د ابن سعد د عبد الله ابن عمر بن عاص واقعا دا د لومبي دور د نبی عليه السلام د دور خبره چې احادیث په وخت یو کنو دا احادیثو کتابت شي او کنو شوی احادیث په دور کې محفوظ وو کنو رسو دور ورپسې وایو ښا. طبقات د ابن سعد کې ذکر کړي عبد الله ابن عمر بن عاص رضی الله عنه اوي په خدمت نبوي کې ما عرض وکړو چې نبی عليه السلام ستانه ما کوم احادیث پیس ټو پیس اوریدلی مال داغي د لیکلو اجازه راکا مال داغي د لیکلو اجازه راکا. نبی عليه السلام اجازه ورکا. بیا ته صحابي وای اے د الله رسوله کته د غصې په حالت کې کوم خبرې کړې غم لیکو. نبی عليه السلام وی چې زما د خلینا په حالت د غصې کې کوم خبرې ته غم لیکي ښا لکه زما د خلینا حق نه بغیر بل سنوزي. دا خو د هغه دور خبره د زړګي سره څنګه احادیث رستو د عجمی سازش تحت مرتب شو. امام بخاری د بل جنرالو امام مسلم د بل جنرالو نو د عبد الله ابن عمر بن عاص او نبی اسلام ته مخامخ ویو چې اے نبی رسول الله ما ستانه کم بالمشافات پیس ټو پیس احادیث اوریدلی هغه ځلی کوم مال اجازه راکا نبی اسلام اجازه می درکو دې سره بس کی دا سون الوی هغه دی خلق باندې کیا. یو سړی د انصارو نبی اسلام سره کې ناسته د نبی علیہ السلام نے حدیث و ترمذی شریف کی روایت دی داغه حدیث ډیر زیات خوښ شو خو یاد یې دوی نه نو نبی علیہ السلام ته شکایت کو یا رسول الله زما مور پلار دې پتا قربان شي انی لا اسمع منک الحدیث ستانه خبرې وورما او ډیر می خوښی شي خو یادېږي مینه ورداسي عاشقان خلقو ها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو استعین بیمینک د خپل لاس ته د استعانت حاصل کنه وی لیکل کا دا په دغه دور کې لیکل رانه څه خبره سمجھ تر راځي کنه څه خبره کنه چې لګي ویا د نبی اسلام احادیث د نبی اسلام په دور کې صحابو ته داولي کې د فتح مکه په موقع باندې مفتاح السنه صفحه 17 کې ذکر کوي بخاری شریف کې هم دی د چې کله مکه فتح شو نبی اسلام یو خطبه ارشاد فرمایله ابو شاه یمنی دا یو صحابي او درخواست کو جدا ما تولی کې نبی اسلام صحابو ته وی اكتبوا لابي شاه ابو شاه دا خطبه ولیکي زما دا خبره ابو شاه ته ولیکي دا لیکل په هغه دور کې رااله کرانه دارنګ امر بن حزم چې کله یمن ته لګلو نبی رسول الله ته مفصل تحریری هدایت نامه ولیکله دا په هغه دور کې د نبی اسلام ولیکله په کې صدقات دیات فرایض وغیرہ دا ټول احکامات موجودو. دارنګي
او د هغه دور په زمانہ کې د ای حافظي ډیر زیاتې مضبوطه وي. نن دور د خلکو حافظي هغه پرویز مستر پرویز او دغه عبد الله چکر وغیرہ دی خدا صحابه کرام تابعین په خپل عقل باندې چانس کوي دا خو به زمون تخلقونو نه داغي ذهنونه پاکیزه نفوس الله والا خلق فکر آخرت دای حافظي ډیر زیاتې مشهور وي. مونږ ته خو ساره نه چینه چې مسکلی کنه مو دسکلی سار په لومبي رکعت کې امام صاحب کوم سبق ویلې دي حتی چې مونږ امامان مکه چې مونږ ته پته دي مونږ سار په موږ کې کوم آیتونه ویلي یا مونږ دي دا مونږ ته پته نشته. نو مونږ داسې حافظي دي هغه صحابه کرامو ته د خپل اوخانو د خپل اسونو نسب نامې معلومه وي. داوود د پلان کې نسب دی دا پلان کې اوخه دا د غینو د غی نسب اخو دي دا متیادو دا رنګي او نو چې دا ورته یادو مختلفه قصیدې ورته یادې وي د نبی رسول الله احادیث بوته نو یادو او په نبی رسول الله اره یو خبره د نبی رسول الله نن یو حدیث ابو داود شریف کې لستو صحابي نبی رسول الله خبره نقل کړي نو دې مو سره نقل کړي چې ما نبی رسول الله له خبره کوله نبی رسول الله مسواک کولو دا مسواک د خکته شونډه باندې او کبر شونډه باندې ای خدا محفوظ ساتل اخو عاشقان رسول او ته عاشقان برتانیه نو پتا کې خود ازمکه اسمان فرق دی یار دا غي سره تا غي سره نسبت جوړیږي. بیا چې کوم خلکو د نبی رسول الله د وفات نه رستو چې کوم خلکو نبی رسول الله نو لیدلې اغه د لری د سفر کولی صحابو ته پوښتنه به کول هغه به محفوظ کولو او صحابه کرام خپل نور ملکونو ته تللی دي او احادیث تبلیغ کړي. په دې دور کې داسې علما شته چې دغه حافظي زبردست دي لکه حضرت مولانا ډاکټر طارق جمیل صاحب ته حافظه په زرګونو احادیث زموږ شوی استاد محترم دی حافظ روح حافظ فضل امین صاحب دا بخاری شریف ته د اول نه اخره پورې سره د سند او د متن دراویانو په یاد دی دلته به ان شاء الله ورځ راولو ان شاء الله اول نه والد تر اخره بخاری شریف دا ته حافظي. نو اغه نه څنګه دا خبره ګډه وډه شوه بیا عجمی سازش کورنه راوته په هغه دور کې احادیثو بیا نبی رسول الله وفات شو صحابه کرام لری پورې سفر وکړو او نبی رسول الله هو تویل د دین غایبینو تورسوي اغه التلل احادیث او رسول دارنګي د دې واقعاتونو دا خبره ثابتيږي چې محدثینو د روایتو بیا غ پوره چان بین شروع کو بیا چې ورپسې رالو نور خلق نو غي د اسماء او الرجال د جرح او د تعدیل په دې باندې مستقیل کتابونه ولیکل چې کوم روایت کې کچته یو راوی لغون ته کمتر لږی کنه محدثینو ګوره دا غم نشاندهی کړی دا دغه حدیث پراویانو کې یو راوی دی دا خبره نقل کړی دا نه دا خبره غلطه ده خو چون کې د دې راوی چې دې کمتر لږی نو دې معلوم کړی دا د روایت موږ نه قبلو. امام بخاری بارک راضی یو ځای کې ته پته ولګی دا چې چا سره د پیغمبر یو حدیث دی بلا سفر یو کو گزان استړ کو سورہ دی سوچ په چلته ورسېدو هغه کس معلوم کو نو هغه کس دا جوړه راسي نیولې وا خپل اس یا اوخته نیولې وا رانیوي په کله کله موږ تاسو غبيزر را کوو جوړه وا داسې کوچ چې څنګه غساروي رالو غوخه یا اسرالو په جوړه کې سمنو امام بخاری واپس تای سروي سره دوکا کتن حدیث نقل کوم. امام بخاری څنګه د سازش ته حد چل کول یار او بس به راځي سازش دی د پرویز کو تم ته ډالر پیسې ملو شي وی نو را شهر څخه پکې وروله نو دا کای نو کړي. بیا د جرح او تعدیل باندې علما مستقل کتابونه ولیکل چې کوم روایت به قابل قبولی کوم روایت به قابل قبول نه یو د اصول حدیث بارکه لومبني کتاب چې ولیکل شو نو القاضی ابو محمد الرام هرمزی چې دا په 360 هجری کې وفات شوی دی هغه لیکل المحدث الفاضل. دا غنرستو حاکم ابو عبد الله هغه کتاب لیکل علوم الحديث. دا غنرستو ابو نعیم اصبهانی هغه کتاب لیکلو المستخرج على کتاب الحاکم. دا غنرستو بیا خطیب بغدادي کتاب لیکلو پر روایت مبارکه الکفایه فی معرفت الروايه. بیا رستو ورپسې کتاب لیکل شو د خطیب د کتابونو نه نور محدثینو خبره راوغستی قاضی عیاس رحمت الله علیه الیحسبی الاندلسی هغه کتاب لیکلو الالماع فی تقید الروایه و ضبط السماع. بیا ورپسې مشهور کتاب علوم الحديث چې مشهور دی په مقدمه ابن صلاح سره دا لیکل شو او په دې کې د احادیث چان بین
راویانو تذکره دا ارث پکیو او دارنګي محدثینو دې پورې خیال ساتلی دی چې دا نبی اسلام نه چې کم سندونه نقل شوی دي پدې کې اصح اسانید کم دي یعنی پدې کې باقاعدګي سره د ابوبکر رضی الله عنه شاګردان کم دي نو ګورا د ابوبکر نه کم کس نقل کړي قیس بن ابي حازم داغه اسماعیل بن ابي خالد اسماعیل بن ابي خالد عن قیس بن ابي حازم عن ابي بکر دا پکې اصح الاسانید دته نه جدا ک اصح الاسانید د ابو هريره کم دي امام زهري هغه د سعید بن مسیب نه هغه د ابو هريره څخه نه دا ابو هريره څخه شاګردان سعید بن مسیب ابو سلمہ اعرج محمد بن سیرین دا د امام دا د ابو هريره رحمه شاګردان دي بیا د سعید بن مسیب شاګرد زهري دی ابو سلمہ شاګرد یحیی بن کثیر دی د اعرج شاګرد ابي زناد دی داغه شاګرد مالک دی دارنګ د انس بن مالک داغه شاګرد زهري دی داغه شاګرد مالک دی د انس بل شاګرد زهري دی داغه